تقي عثماني صاحب د خولې دا واقع ده وی چې زما والد صاحب شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع عثماني نور الله مرقده وی هغه چې په کوم مرض کې وفات شوی نو هغه مرضو د زړه تکلیف به ورته ډېر میلاوېدو ډېر تکلیف نو مفتی تقي عثماني صاحب فرمایي چې زما والد صاحب کله وفات کېدو نو وی دی چې په کوم مرض کې وفات شوی دغه مرض و چې په دغه مرض کې رمضان مبارک میاشت راغله نو رمضان مبارک میاشت چې راغله نو وی زما والد صاحب ته به د زړه د تکلیف دونه سیوا کېدو که نه کله ناکله به وي دونه ډېر شو د زړه د تکلیف دونه تکلیف به ورته میلو شو وی چې مونږ به وي چې دا د اخري وخت دی بس د دنیا یعنی دا په دنیا کې د اخري لمحې دي دونه تکلیف به ورته میلاوېدو نو چې کله رمضان مبارک میاشت تېره شوه نو زما والد صاحب مونږ ته ووایي یو ځل هسې وفرمایل یو ځل داسې که نه رمضان مبارک میاشت چې تېره شوه وی ګوره وی بچو وی د هر مسلمان دا خواهش وي چې ماته د په رمضان مبارک کې مرګ الله را نصیب کی او زما په زړه کې هم دا خواهش و چې ما د الله په رمضان مبارک کې مرګ را نصیب کی وی ځکه چې حدیث شریف کې راځي وی چې په رمضان مبارک کې د جنت دروازې د جهنم دروازې بند کړي شي او د جنت دروازې کولو کړي شي نو وی زما په زړه کې هم دا خواهش و چې ماته د الله رب العزت په رمضان مبارک کې میاشت یعنی ماته په دې کې مرګ را نصیب کی خو دا ده که نه چې زما په خوله باندې به دا دعا راتله نه وی په زړه کې مې خواهش ډېر و چې الله راله په رمضان مبارک کې مرګ را نصیب کی خو په خوله مې دا دعا را نغلله نو مفتی تقي عثماني صاحب وایي چې زما والد صاحب وجه بیان کړله چې زما په خوله باندې ځکه دا دعا نه راتله وی چې زما هم عجیبه حالت و وی بل طرف ته مې دا سوچ کو چې اسې نه چې په رمضان مبارک کې زه خپل مطلب ماته الله مرګ را نصیب کړي او زه په هغې کې زما نه ساه واخلي الله وی د هغې نه بعد اسې نه چې مسلمانانو ته بیا تکلیف وي هغه تکلیف څنګه وی ګوره چې زه په رمضان مبارک کې خامخا چې اوس انسان مسلمان چې وفات شي نو خلک راځي که نه د دفین یې کوي دغه رنګې غسل وله ورکوي او دا ټول دغه مطلب خدمت یې کوي د هغې نه بعد به جنازه کې او په رمضان مبارک کې به ډېره سخته ګرمي وه ډېره سخته ګرمي وه نو مفتی شفیع صاحب وی ما ځکه په خوله باندې دا دعا را نغلله وی اسې نه چې زما د مرګ د وجې زما د دې مرګ د وجې خلکو ته تکلیف میلونه شي اسې نه چې زما ته مردارۍ له خلک راځي زما د دفین له خلک راځي زما جنازې له خلک راځي او په لار او ګرمي هم ډېره ده نو ګرمي ډېره ده اسې نه چې خلکو ته بیا تکلیف وي نو زما په خوله باندې دا دعا په دې وجه را نغلله حیران شي سړی غوره ښه دا ګور دې ته ویل کېږي درس انسانیت نو ته سوچ وکړه که نه لکه چې د یو انسان د یو مسلمان د مرګ په ټایم کې دی او د هغه دا سوچ دی چې زما د مرګ د وجې چاته تکلیف یې نه ونشي نو هسې د ستا خیال څه دی چې کله ژوندی و نو د ده به کوم حال و د خلکو سره د مینې څه دی خیال دی لکه د مرګ په ټایم کې دا جذبه ده نو چې دی کله مطلب دا چې ښه مزیدار صحتمند او د خلکو سره معاملاتو کې به د ده کمه رویه وه ریان خیال دی ګوره دا د علماو هغه مینه د عوامو سره نو بیا مفتی تقي عثماني صاحب فرمایي چې بیا زما والد صاحب د رمضان مبارک نه بعد په 11 شوال باندې یعنی 11 ورځې بعد زما والد محترم بیا د دنیا نه هغه لاړ نو خبره مې دا دې پورې وکړه که نه چې د انسان په زړه کې دا دغی چې زما نه بل چاته تکلیف مې نه ونشي دا ډېره غټه خبره ده